په خپل تحصیل کې ما سکم 100 کروڑ روپو کار وکړ الحمدلله. پی ټی آی حکومت مخ کې مال 1 روپیا نه درا کړي او که تاسو ته پوښتنه د چرمنام نه 1 روپیا و درکړي د پند نه درا کړي. تا لاړې د ختم نبوت په سټیشن دی اور ولګاو نو خدای لاړې ته ذلیل او خوار کړي. الله دې موږ د ضلالت نو ساتي ټول وای امين. مولیانو ډېر کار وکړو، مولیانو دومره ډېر کار وکړ زما د په الله قسم وي د هغه ختم نبوت د سټیشن د سوزولو برکت دی چې هغه خلک لاړل خدای ذلیل او برباد کړل. چې نن زما ختم دی نو ګوره زه د بابا نه مخکې ناستم، زه د کاکاجي نه مخکې ناستم، زه د ماماجي نه مخکې ناستم، زه د ټولو خلکو مخکې ناستم. اغلی عالمان دې څخه دستر بندي دا عظیمه خوشحالي دا عظیمه خوشحالي عظیمه خوشحالي. یو څو ورځې وړاندې په پاکستان کې دا توړ پوړ شوی و. ما ته وی په اسلام آباد کې 40 BRT سټیشن دي، یو سټیشن د ختم نبوت په نوم باندې جوړو وی هغه ته اور ولګاو. قسم دې دومره خپه شوم چې ما یا خدایا چې د ختم نبوت په نوم باندې کوم سټیشن جوړو هغه ته اور ولګیدا اور اسم لګول نو په کار یو ځای کې او بیا هغه ختم نبوت سټیشن سوزول. نن د هغه ختم نبوت د سټیشن د سوزولو برکت دی چې هغه خلک لاړل خدای ذلیل او برباد کړل. الله به ناراضي کنه ځکه به دا کار الله به دې ذلیل کوي. د الله پیغمبر به خپای چې ته زما په نوم اغلته کې د ختم نبوت په نوم باندې عقیده ختم نبوت په نوم سټیشن جوړ دی او ته سوځه اسم نه دی دا کار پکار. خو ته بیا لاړې ویل کلاړې نو د پلار ګیره دی هغه پورې د خندا شروع کړه. تا لاړې د ختم نبوت په سټیشن دی اور ولګاو نو خدای لاړې ته ذلیل او خوار کړي. الله دې موږ د ضلالت نو ساتي ټول وای امين. عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه په لاهور کې دا ختم نبوت تحریک او ډېر لوی داعیو ډېر لوی محرکو په هغه وخت کې هزاروي صاحب لاړه مدینه منوره ته او مدینه منوره کې قصد وکړو وی زن مدینه منوره کې پاتې کېږم او وی دلته کې به د دین کار کوم او زم نه پاکستان ته دین رستو زکدار چې ازله تنگ شي چې د دلته کې کله حالات داسې ګډ وډ شي او دینی ماحول ګډ وډ وي نو د عالمانو او د بزرګانو لونه تنگ وي. خوب کې ته حضور مبارک راغی د شپې ویلار شه او الته کې چې دا کم د ختم نبوت او د عقیده ختم نبوت او د تحفظ ناموس رسالت کم خدمات او تحریک شروع ده وی هغه کې سواله او زمان وسی عطا الله شاه بخاری ته زما سلام وایا او ته وای چې ستانی کا د گنبد حضرا لاندې ستا په دغه خدمت ته نه خوشاله ده او تا ته سلام کوي. چې دی راغې د کور نه د ټولو نه وړاندې او بس هغه لاړه وی عطا الله شاه بخاري صاحب بیمار او بستره باندې پروت و خبره ته خیال کوه او وی چې کله ورته دی ووی چې ما خوب ولید او خوب کې ما حضور مبارک ولید او هغه راولېږلم چې لاړ شه زمان وسي عطا الله شاه ته زما سلام ووایه او چې ته دا کوم خدمت کې زه د نه په ګنبد حضرا کې خوشحاله یم او ته دا خدمت کوه. وی چې کله دا واورېدل عطا الله شاه بخاري صاحب د ډېر هیبت نه او د ډېر حیرانتیا نه بېهوشه شو را پرېوته ښکته د کټ نه او چې کله په هوش کې راغی وی بیا یې وی چې حضرت ما ته حضور مبارک سلام وکړه او سلام ما ته حضور مبارک را لېږلی دی. نو نن مونږ ته الله عزت د دقې ختم نبوت د عقیدې د تحفظ او د ناموس رسالت د دغې تحفظ د برکت الله مونږ له عزت را کړی. ټول وایي الحمدلله. الله دې زمونږ او ستاسو زړه کې د حضور مبارک مینه پیدا کړي. نن دا ښکلې بچي زمونږه ماشاءالله پټکی والی دي په سر باندې پټکی والی دی او د قرآن ختم د استاسو زمونږ د ټولو نه مخکې ناست دي
د پزړه کې یو تصور راغی او دماغو کې او هغه تصور دا راغی چې دا مان او استاد دا پټکې والے دی دا پټکې د چا دی دا د محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم دا د هغه سنت دی نو نن د پزړه کې او د په دماغو کې د پیغمبر د سنت اهمیت راغی الحمدلله دویم د قرآن هغه عظمت او محبت زړه ته راغی چې نن زما ختم د نګوره زه د بابا نم مخکې ناستم زه د کاکاجي نم مخکې ناستم زه د ماماجي نم مخکې ناستم زه د ټولو خلکو مخکې ناستم او مور او پلار رانه ښکلې جامې کړي دي او ان قریب لږ ساعت پس به راته هاره مچي نو دا عظمت او دا محبت د زړه ته راغی د قرآن د ختم د وجې نه نو انشاءالله دا به د عقیدې ختم نبوت کلک سپایي انشاءالله سباله دا به د علماو کلک خادم انشاءالله سباله او دا به انشاءالله د دین اسلام کلک محافظ وي انشاءالله چې په دین اسلام کم طرف نه عملي کیږي کاغه یهود او هنود دي کاغه سیکان دي هندوان دي کاغه زما په ملک کې قادیانان او مرزایان دي انشاءالله دا به په میدان کې ولاړی کې خیری دا سپی به په میدان کې ولاړی دا بچی به زما ستا په هغه میدان کې ولاړی موت به قبر لتلی زما ستا بچی به په میدان کې د دین د شعائر اسلام دفاع لپاره ولاړ وي ان شاء الله موت تعالی به الله ثواب راکړي کې خیری دا به زما ستا لپاره صدقه جاریه ای دا به زما ستا لپاره د قبر د خایس یو سبب او ذریعه ای دا به زما ستا د قیامت په ورځ د فخر او د هغه خوشاله یو لوی سبب ای البس والداه تاجا یوم القیامه ان شاء الله د دې د وجه نه زما ستا په سر باندې تاج کې خودل کیږي البس والداه حلتان ان شاء الله د دې د وجه نه با موت ته د جنت جوړه اچولي کیږي ان شاء الله چې پلار او مور ته د جنت جوړې واچولې شي حدیث مبارک کې راغلی دی وې دی به وایي چې دا زموږ دومره عزت د څه د وجې نه وشو وې ده ته به وویلی شي چې دا ستا د بچي د قرآن د وجې نه دا دومره عزت وشو الله اکبر چې ستا د بچي د قرآن د وجې نه دا عزت وکړی شي چې تا ته دا ښکلې جوړې در واچولې شوې اخر کې یو خبره کوم خلکو یې مولیانو څه وکړل خلکو یې مولیانو څه وکړل مولیانو ډیر کار وکړ مولیانو دومره ډیر کار وکړ زما د په الله قسم وي که زما د ملک پوجیانو دومره کار کړی چې څومره علما وکړ زما د ملک نورو ادارو دومره کار نه دی کړی چې څومره علما وکړ زما د ملک یو سیاسي پارټي هم دومره کار نه دی کړی څومره چې علما وکړ هلکه ته به دا دومره غټ قسم دی وخوړ ولې زما پوجیانو بچو ته قرآن نه دی یاد کړی علماو ته یاد کړه الحمدلله زما پوجیانو د نورو ادارو پولیس نورو عوامو سیاسی لیډرانو زما د بچی په سر باندې تاج پټکې د علم نه دی تړلی علماو پې وتاړه الحمدلله بیا دوی موږ ته وایي وایي مړه نو مولا دا خو مطلب دی چې ستا کار دی دې ځای کې ته ناست یې ته خو به دا کې نو زه هم ته ماله کورسۍ راکوه زه ته بیا وګوره زه دا د تحصیلي چارسدې چرمین یو نیم کاله نه دی برابر باوجود د دې خبرې چې پی ټی آی حکومت مخکې مال 1 روپۍ نه ده راکړې وکړه تاسو تپوسونه د چرمینان نه 1 روپۍ یې درکړې ده پنډ نه ده راکړې تر اوسه پورې لا تنخواګانې هم نه دي ورکړې د دفتر خرچې هم لا نه دي ورکړې یو شی نه دی ورکړې او د هغې باوجود الحمدلله په خپل تحصیل کې ما څه کم 100 کروړه روپو کار وکړ الحمدلله دا زما د قوم هغه درد زړه کې دی زما د قوم هغه د خلکو هغه خدمت زړه کې دی